د اختر په ورځ په سویډن کې د سویډن اوسیدونکو د قرآن برحمتي وکړه او د دې په ضد کې په نشاط چوک کې احتجاجي مظاهره وشوه. مظاهره کې د سوات اوسیدونکو سره کرسچن برادري والا شرکت وکړو. په دې حواله مظاهرچیانو صداسې وویل: دا ګوره د شیطان مردود کلام نه دی. یو انا اعطیناک الکوثر د بیت الله شریف په دروازه باندې ولګولی شو. لبید دا یو غټ شاعرو په سعودي عرب کې هغه وخت کې د شاعرۍ ډېر غټ رواج و. هغه چې راغی یو شعر به یې جوړو د دې صورت خلاف. یو سر چې به یې برابرو بل به یې خرابېدو. په اخره کې څه وایي؟ والله ما هذا قول البشر ان هذا الا قول جامع القوى والقدر. دا الله په ذات مې دې قسمي چې دا د انسان وینا نه ده، دا د یو قوت والا او د قدرت والا ذات وینا ده، رب العالمین وینا ده. دا د که د انسان وینا وی لبید وی ما به مقابله کړو، لیکن دا د انسان وینا نه ده. لہذا کم مل سویډن والا چې هغوی د قرآن بې حرمتي کړله، موږ خپل فوج ته، خپل پولیسو ته، خپل د عیسی ادارو ته، هغو ته موږ دا پیغام د مسلمانانو طرف نه ورکول غواړو چې زموږ کوم آرمي چیف دی ته موږ دې له نیکې نه ولی تصیب تنخواه اخله. په داسې موقع کې تا له خوله کولول پکار دي. زموږ ډمبمو، زموږ میزایلو، زموږ جیتري، زموږ کلاشنکوف هغه د قرآن د مخالفینو دپاره دی چې دوله پکار دي چې دغه ملک والا ویري. دا قرارداد تاسو ته منظور دی که نه دی؟ موږ پی ډي ایم حکومت ته وایو چې په هغې کې باقاعده نواز شریف تللی دي، په هغې کې زرداري دی، هغې کې اسفندیار ولی خان دی، په هغې کې جمعیت اسلامي دي، جمعیت العلماء اسلام والا پکې دي. هر مسلمان حتی کې عمران خان هم کلمه ویله، مولانا ګل الرحمن صاحب عالم دی. موږ ټولو ته وایو دا زموږ اتفاقي مسله ده، د یو تنظیم یا د یو سیاسي قوت مسله نه ده. دا د پوره پاکستان چې یو سړي لا اله الا الله محمد رسول الله ویل دی، دا قرآن زموږ په شریکه کتاب دی، د دې به مو حرمت په موږ فرض دی. زموږ د قربان شو خو د قرآن مجید بې حرمتي نه چې کوم د کمپنیانې دي هغې موږ باقاعده هغې نه بایکاټ کوو چې هغه شیزونه ما خلې خرڅوو. مطلب چې کوم د دغه ملک دي د هغې علما کرامو نه انشاءالله د دونه موږ وضاحت وغواړو چې کوم کوم شیزونه دي د دې د ملک کې شي حواله شي دي هغه شیزونه اړو خرڅوو او اخلې مو صحیح شوه. اخره کې زه خپل بیان ختموم او دغه وضاحت درته کوم چې په دې قرآن باندې زمونږ تن من هر څه قربان او الله رب العالمین دې قرآن حفاظت وکړي او چې موږ پکې څومره استعمالېدی شو الله دې پکې موږ استعمال کړي او د زمقدم په ټایم کې دا پاک مبارک کلمه د الله زموږ بچو جاری کړي لا اله الا الله محمد رسول الله. مونږ د حکومتي وخت نه اپیل کوو چې کم زمونږ زړونه دردېدلي دي په سویډن کې چې د اختر په ورځ باندې د اختر په مبارکه ورځ باندې زمونږ د قرآن مجید توهین شوی دی، زمونږ د قرآن مجید حرمت ته نقصان رسولی شوی دی. نو مونږ د حکومتي وخت نه اپیل کوو چونکې مونږ خو دلته ولاړ یو، مونږ به مذمت وکړو زیات نه زیات. ستاسو سره څنګه دي ملګري وي، ستاسو سره اختیار دی، ستاسو سره پاور دی، تاسو مذمت نشئ کولی، تاسو مزاحمت کوئ. نو د مزاحمت طریقه دا نه ده چې ته راشي په ټویټر باندې ټویټ ورکړې. زه د حکومتي وخت نه دا پرزور مطالبه کوم چې فوري طور باندې د سویډن چې څومره زموږ سامان پروډکټس دلته هغه دې فوري طور باندې بند کړی شي. تاسو ټول زما سره متفق یې په دې خبره باندې؟ نعره